भरपूर इस्तेकबाल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ेम साज़ कुर्बा बिल्ला शरीन यो प्यार ब्यास तासो पदराना खिदमत के हाजिर यम दा वक्त मौजूद यम द स्वाद सयाहती मुकाम कालाम के चूँकि मौसम हर वक्त ډېر زیاته ښکلی خوندوري اوس هم نری باران وریږي او یخې هواګانې چلیږي. شاهي ګراونډ دی. وزیر اعلی خیر پښتونخوا محمود خان نن سوات ته په دوره راغلی او هغه دلته په سوات کې یا په کالام کې مختلف پراجیکټس دي په هغې افتتاح وکړه او د کالام سټیډیم څنګه بنیاد هم کېښودو. د خلکو سره به خبرې اترې کوو چې خلک څه په دې حواله سره خلک څومره خوشحاله دي، دلته مقامي خلکو ته څونه دې نه پیدا رسي او هغه په دې حواله سره څه تاثرات لري. او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان چې کومې افتتاحګانې وکړې هغه ټول پروګرام به ستاسو سره شریکوو چې هغو څه ووې او د هغو څه وینا وه. تاسو زما سره دا پروګرام وګورئ. सलमान ما وی زه به کالام ته روزم چې کله څه نه څه کارونه هلته شوي څه ښکارېږي په ګراونډ باندې څه کار وي. نو الحمدلله نن دلته کې بلا شي افتتاحګانې ما وکړې. زه د درې خبرې به کارونو باندې وکړم. بیا ستاسو مسایل ما ته معلوم دي چې کالام کې څه دي او زما زړه کې هم څه خبرې دي چې زه هغه تاسو ته ووایم. د دې علاقې دا کومه ښکلېوالی چې دی دا به څنګه بچ کړو او دلته به ستاسو لپاره حکومت نور څه کول غواړي په هغې به سره هم خبرې کوم. نن دلته ستاسو په کالام کې یو چې غټ میګا پروجیکټ دی هغه د جبران کالام پروجیکټ د هایډرو پاور کوم د بجلیګر چې جوړېږي دلته دا تقریبا 88 میگا واټ پروجیکټ دی او د اربو روپو پروجیکټ دی د 36 ارب روپو پروجیکټ دی. نو دا به انشاءالله د دې علاقې په ترقۍ کې یو کردار ادا کوي. هغه به څنګه ادا کوي؟ زه تاسو د کالام خلکو ته دا خوشخبري درکوم چې دلته کې شرافت هم ولاړ دی. دا ستاسو د علاقې MPA دی ناظم صاحب را سره هم ولاړ دی. زه دې کې 1 ارب روپۍ پرتې دي ستاسو لپاره چې تاسو څه کول غواړئ په هغې باندې هسپتال جوړول غواړئ، د اوبو غټ سکیم کول غواړئ، سکول جوړول غواړئ، چې څه پرې جوړول غواړئ او به تاسو شرافت سره کېنئ او دا 1 ارب روپۍ چې دلته په دې پروجیکټ کې پرتې دي دا به ستاسو په مرضۍ باندې لګي. دلته کې د انجینرینګ یونیورسټۍ کیمپس هم جوړ شو. دلته به زموږ د کالام د ځوانان کوم چې د شوق لري هغه به انشاءالله دلته په نږدې تعلیم حاصلوي. د انجینرینګ د هغې نه علاوه موهوټن روډ اپروډ دی، د هغې هم ټنډر لګېدلی دی. ډېر ژر به په هغې باندې هم کار شروع شي. دلته د DC ناست دی، کمیشنر ناست دی، دوی ماله په دې باندې رپورټ راکړي. زه به چېرته نه غواړم چې د کالام ځنګل او د کالام اوبه چې هغه ماته څښا شي. چېرته به زه نه غواړم چې دا ماحول ګنده شي دلته کې. دا خو د سوات په تندي باندې یو تاج دی دا کالام چې دا موږ ته داسې پاتې شي. نو دا خو ما خیال دی بیا هېڅ هم پاتې نه وي. زما خیال دی زه خو د دې سره نه اګري کوم ځکه چې زه چې صحیح نه دا مې خوښ نه دي او چې څه کول غواړو هغه ستاسو په مشاورت باندې کوو. تاسو په هغې کې موږ سره مرسته کوئ چې دا کالام په خپل حالاتو کې پاتې شي. نو یو دا ستاسو سره زما خبره ده. دویمه خبره دلته ستاسو د کالام د ګراونډ په حوالې سره همیشه ما ته پته زم د دې سوات اوسېدونکی یم، زه د بل ځای نه یم، زه هم د دې خاورې بچی یم. زه تصریف دا خبره کوم دا ګراونډ چې دی په دې باندې تاسو د یو بل سره وران یې. هر کال په دې باندې تاسو یو بل سره جګړې کوئ، تاسو یو بل سره الخطه کوئ او ماحول خرابېږي او د روان نسل او د دې علاقې د ترقۍ لپاره به خپله ورورولي جوړوئ. د هغې لپاره د کالام دا ګراونډ چې دی دا حکومت به تاسو ته پیمنټ کوي او چې څومره هم کوشش کېدی شي شوی دی
موږ به نور هم کوشش کولی شو چې یاره کوشش کوو موږ تاسو ته ډېر ښه پیمنټ میلاو شي خو په دې کې به تاسو د حکومت سره ځکه مرسته کوئ خو په دې کې چې کوم ګراوند جوړېږي دا به د انټرنیشنل سټینډرډ وي دلته به د بهر نه کیلیډیان راځي او دلته به سمر کیمپس لګي چې سمر کیمپ لګي ستاسو علاقه به اوس هم چلېږي دلته به خلکو ته روزګار میلاویږي تاسو به ترقي کوئ دا علاقه به ترقي کوي دا سواد به ترقي کوي دا کالام به ترقي کوي ګراوند جوړ شي نو زموږ نوجوانان به په کار ولګي او مخې ته به هغوی هغې مل به ویني نو روزګار خو میلاویږي که نه موږ سره څه دی چې موږ پېښور او دغې ته لاړ شو زموږ په کلي کې چې موږ ته روزګار میلاو شي هغه به د ملک نوم روښانه کوي به هغه په خپل ملک عزت به راوړي هغوی به دا ملک مخې ته به وباسي ترقۍ ته به ما نوم امان الله دی جی کالام اوسېدونکی یم وزیر الله ډېر ښایسته ښکلې خبرې وکړې دا ګراوند جوړېدو لپاره د کالام د ټول بچو د ټولو مستقل جوړېږي دا ډېر ښه خبره ده چې وشي ښه ده جي ماشومان چې دلته ولوبېږي جي نو مخکې ته به لاړ شي خپل نوم به روشن کوي ترقي به وکړي وزیر الله صاحب کوم نن دلته تشریف راوړی او هغه ښه خبرې وکړو او ښه موضوعات باندې خبرې وکړو مین خبره دا ګراوند سټیډیم مسله وه هغې باندې خبره وکړو انشاءالله دا به جوړېږي موږ به کوشش مقامي خلک یو موږ به کوشش وکړو خپل مشرانو سره او خپل کم یوت دی هغه دغه باندې موږ کوشش وکړو چې دا دلته جوړ شي که نه او نور دا چې جوړ شي نو د کالام توریزم او ترقیاتي کارونه کېږي او بل دا ماشومان چې لوبېږي نو دا به مخکې لاړ شي د کالام نوم به روشن کړي او خپل مستقبل زموږ ماشومانو مستقبل به جوړ شي جی بالکل ګران کتونکو دا وخت سینئر صحافي محمد زبیر خان موجود دی زبیر خان نن چونکه وزیر الله خیر خان محمود خان د کالام شاهي ګراوند کرکټ سټیډیم څنګه بنیاد کېښود ته دې ته په څه نظر ګورې آیا دا د دې علاقې لپاره د ښه څنګه بنیاد کېښودی شو که نه دا به څه نقصان جوړوي ډیره مننه عبدالله صاحب ډیره مننه د وخت راکولو اصل کې مسله دا ده چې زمونږ سواد خو تا ته پته ده چې هغه د ښایست نه ډک دی بالکل او د ملکي سیاحانو سره سره چې دی د بهر ملکونو چې کوم ټورستان دي یا مطلب سیاحان دي هغه راځي دلته کې د دې ډېرې ښکلا نه د دې موسم نه چې دی خوندونه اخلي بیا که فرض کا د دې شاهي ګراوند یا مطلب او چې کوم انټرنیشنل ګراوند دلته کې افتتاح وکړه نو دا زموږ د سواد دپاره نه ده د خیبر پښتونخوا دپاره یو د پیدې خبره ده یو د خوشحالۍ خبره ده بنده به یو زیری راوړي که تاسو وګورئ دلته کې لوکل کلاډیان چې کوم دي هغه به هم مخ په وړاندې ځي کم چې د کرکټ سره شوق لري یا مطلب د مختلف گیمونو سره شوق لري بیا د هغې سره سره چې دی که تاسو وګورئ نو زمونږ په د پېښور یا د اسلام پینډۍ یا د کراچۍ یا د لاهور چې کوم سټیډیمونه دي د هغې نه بس په دا پنځم یا شپږم سټیډیم شي چې زموږ په سواد کې دا اعزاز مونږ حاصل دی چې په سواد کې به جوړ شي په دې علاقه چې دی تاسو ګورئ په دې باندې وختن په وختن جنګونه شوي دي مطلب د تنازع اوس هم روانې دي اوس وزیر اعلی په خپل سپیچ کې ومویل چې مطلب دی دغه تنازع موږ ختمول غواړو د ستاسو د سوله کول غواړو دې علاقې ته خوشحالي راوسته غواړو نو دا ډېر د خوشحالۍ زیری موږ له راوړي چې دلته کې به انټرنیشنل کلاډیان راځي نیشنل کلاډیان به راځي هغوی به دلته کې زده کړې کوي مطلب ماشومان ته به پریکټس ورکوي نو زموږ دا علاقه چې ده دا به د سیاحت سره چې دی دا به سپورټس طرف ته هم راغب شي مطلب دی چې هغه به یو ښه میسیج به دنیا له ورکوو چې مطلب زموږ سواد چې دی دا پرامن علاقه ده د سواد خلک چې دی دا پرامن دي او د خوشحالۍ د ټول نه غټه خوشحالي خبردار چې زمونږ وزیر اعلی چې دی نو هغه تیر تقریبا 15 میاشتو کې دونه افتتاحګانې وکړې چې زمونږ پای کې ایکسپریس وے هم شامل دی پای کې هم د خلکو تحفظات دی خو چونکې دا زمونږ د سواد د پرمختګ دپاره یو غټ اقدام دی ښه خبره ده د هغې سره سره چې دی که تاسو وګورئ ګبرال ایډرو پاور چې کوم دی هغه هم ډېر ښه پروجیکټ دی مطلب الله دې وکړي چې هغه ردي په دې ټینیور کې کمپلیټ شي یا ردي دغه ته ورسي نو زما په خیال د دې بجلۍ چې دا کوم شارټ فال دی یا موږ ته چې کوم مسلې رامخې ته دي زه هیله لرم چې دا به ختم شي بالکل دا خبرې خو به کوو د نورو افتتاحګانو خبرې به وروسته کوو خو سټیډیم خبره کو وکړو زبیر خان دې خوا دیار ونې دي لاندې د سیند بهیږي دا هایټ باندې دی ټول کلام ته ښکاري نو څونه خوندوره نظاره به په دې بهترین نظاره دا که نه چې یو خو خلک راځي لکه د ځنګل سره د اوبو سره د ښکلا سره چې دی د سټیډیم هغه نظارې به هم ګوري چې په هغې کې د شپې میچونه کېږي یا د خلک د دې یخ موسم نه خوندونه اخلي بیا د هغې سره چې کوم دلته کې لوبغاړې لوبېږي او بیا خلک ورته ګیدرینګ ورته ناستي نو د هغې ښکلا به یو په دوی ځکه چې دا زمونږ د سواد ښایست خو چانه پټ پناه نه دی خو زمونږ د حکومت وخت نه هم دا تمه لرو چې مطلب هغو به په دې باندې زر زره کار شروع کړي زمونږ د سیاحت سره سره چې دی د سټیډیم هم ډېر په مخ په وړاندې ځي دا د کالام د خلکو دپاره د اعزاز خبره ده د سواد دپاره د اعزاز خبره ده چې دلته کې یو دونه ښه سټیډیم به جوړېږي او په دونه ښه انداز به جوړېږي ځکه چې هغې وعده کړې وه هغه وعده چې د هغه نن پای تکمیل ته ورسېده افتتاحي وشوه نو موږ به د خپل وزیر اعلی چې دی دا
مطالبه هم کوو چې یاره په دې زر زر کار شروع کړي که فرض که دلته کې د دې کالام د مقامي ولس پرې څه تحفظات دي چې هغه زر تر زره ختم کړي او د هغې سره سره چې د سټیډیم دا کار شروع شي نو که تاسو وګورئ دا د هغه مطلب د تحصیل روډ نه هم ښکاري د دې ځنګل نه به هم ښکاري مختلف دې به ډېره ښه وي که تاسو په ډرون شاټ وګورئ دې بیا هغه ښکلا یې وګورئ زما په خیال چې د بهر ملکونو چې کوم کیلاړیان دي هغوی به هم دا تمه لري چې یاره موږ لاړ شو بل ځای کې موږ گیم وکړو. بالکل زبردست، بالکل ګران کتونکو دا وخت هم نری نری هواګانې چلیږي او نری نری باران سره هم ورېږي، ډېر ښکلی موسم دی. موږ ته وخوندونو هغه سعودي پروګرام تاسو هم خوندونه واخلئ زموږ سره اوسئ. جی یقیناً انٹرنیشنل اسٹیڈیم بنانا اور وہ بھی کالام میں، کیونکہ کالام کا ایک تو موسم اس طرح ہے کہ یہاں سمر کمپلیکس لگ سکتے ہیں جو کہ پورا پاکستان سے کھلاڑی یہاں کھیل سکیں گے. دوسری بات ہے کہ یہاں ہمارے بچوں کے لیے یہ ایک گفٹ ہے، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے سوشل ایکٹیویٹیز ہوں گے، اس سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں بھی یہ کرکٹ کا شوق پیدا ہوں گے اور وہ نیشنل پلیئر بھی بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں 5 اسٹار ہوٹل آئیں گے، جب اسٹیڈیم بنے گا 5 اسٹار ہوٹل آئیں گے. اس کے ساتھ لوکل جتنے بھی کمیونٹی ہیں ان کو نوکریاں بھی ملیں گی اور ساتھ ساتھ یہاں کے جو کاروبار ہے یا ہوٹلنگ انڈسٹری ہیں اس کو مزید فروغ ملے گا. یقیناً یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے اور سب سے بیسٹ اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ہے یہ پورا پاکستان میں ایک واحد گراؤنڈ ہوگا جو کہ دیار کے بہترین جنگل کے بیچ میں ہوں گے، جہاں موسم میں سرما اور گرما دونوں کھیل سکیں گے. آج کل نیا ٹرینڈ ہے سنو کرکٹ، تو انشاءاللہ اس میں سنو کرکٹ بھی کھیلا جا سکیں گے اور یہاں مقامی لوگوں کو جو ہے کافی روزگار میں مدد ملے گی. گراؤنڈ ٹھیک ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ زمین جو ہے نا ماں جیسی ہوتی ہے، اگر وہ دام پورا نہ دے تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے کہ ہم زمین دیں. دام اگر 1 کروڑ ہو، اگر وہ 50 لاکھ میں مانگے تو بری بات ہے. میں خود بذات خود پی ٹی آئی سے ہوں،